هغه که ما ولیدې راضي کوم او که تا لږه مخوا دې خو کړل چې سرمن دې وباسم. دا زمونږ مثال دی ورونو ګورئ د صحابو د دنیا. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره در راته را یاده شوه، هغه د کپړې تاجر و، د 50 کسو کمیټي جوړه کړې وه، دا فقه حنفي چې جوړوله د 50 کسو کمیټي وه. امام ابو یوسف، امام محمد حسن ابن زیاد، امام ظفر دا ورسره ناست وو. د دې 50 دا به کله زیات وو کله به کم وو. د دې 50 کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه صاحب پوره کول. یوازې ردویله د کور خرچې، د بچو خرچې، د کتابونو، د قلم، د واد، د اسونو، دا ټوله خرچه به امام صاحب پوره کوله، د جیبه به ورکول. او څه به کول؟ تجارت به کو. د کپړې تاجر و، لګیا به یو سړي دی 1 لاک درهم ورکړو، 1 لاک وی لګیا اوس تجارت کوه. هغه سړی ډېره موده پس راغی، چې راغی امام صاحب ورته لکه تا خو ډېر وخت واړو. وی صاحب زبردسته ګټه مې وکړه. وی څونه؟ وی 1 لاک مې ورپسې وګټلې، 2 لکه یې وله راوړه. وی 50,000 ګټه ستا کېږي او 50,000 زما کېږي. وی دا دومره ګټه دې څنګه وکړه؟ وی ته چې کومې علاقې ته مې کپړه وی هلته کپړه ګرانې ده، نو ما خوندي کړه کې مې خوده، چې ګرانه شوه نو ښه ګرانه مې خرڅه کړه، روپۍ پسې روپۍ مې وګټله. وی انا لله و انا الیه راجعون. دا خو دې غلطي وکړه، دا خو د خلکو د ضرورت نه ناجیزه فایده واخیستله. وی ښه وایه ستا پکې څونه ګټه کېږي؟ 50,000. کور ته لاړ 50,000 یې د کوره راوړېدلی ورکړې. او دا اصل 1 لک او 1 لک ګټه به یو شی د هغه علاقې په فقیرانو به تقسیم کړي. دومره پرهیزګار او لګیاو خرچې به هم کولې. د ټولې کوفې د کونډو رنډو یتیمانانو مسکینانو لیست امام ابو حنیفه سره پروتو، خزانې والا سره لیست پروتو. په رمضان کې به جامې ټولو له لېږلې او د اخترونو جامې به هم د هغوی کولې او اوړه او هغه زمانه کې چې کوم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورونو ته رسو، دومره سخي. او چې کله وفات شو نو په خزانه کې څومره پیسې پرتې. دا ټکي به ناشنا واورئ. قاری طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې 56 کروڑه درهم پراته، 56 کروڑ درهم. درهم 200 دی، نن سبا به شرعي درهم کم از کم په 80 روپۍ وي. نو 60-70 له 56 کروڑ کې ضرب ورکه اربونه ته جوړېږي که نه جوړېږي؟ دنیا منع نه ده، دنیا ګټل حرام منع نه ده. طلب المال الحرام حلال فریضة بعد فریضة. تجارة رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. بعض خلق دا وایي لکه دا ولی دا سړی دکانداری کوي، دا ولی دی دا تجارت کوي، دا ولی دی دا نوکری کوي، دا ډېر پیسې ولې ګټي دی که نه؟ ښه کوي چې ګټي، خو یاره چې الله او رسول ته هیر نشي، مونځ ته هیر نشي، ذکر ته هیر نشي، بچي د الله نه غافل نشي او دې په خپله د الله نه غافل نشي. په دې دنیا به جومات هم جوړ کې، حج به مو کې، عمره به مو کې، فقیر مسکین سره